نبی علیہ السلام فرمائی خوب می وکتلو د دودو پیاله رااله دود می وسکل دون می وسکل چې داغه هغه اثر زما په دې نکونو کې ښکارا شو پیاله کې دود پاتې شو ما عمر لوار کړل صحابه تپوس کوي یا رسول الله ساده دی خوب تعبیر څه دی خوب خود راته وی وسی تعبیر راته هم بیان ککنه د دې خوب څه تعبیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي د دې خوب تعبیر علم دی د دې خوب تعبیر علم دی هغه برکت ته چې حضرت عمر خبره کوي او هغه مطلب وحی جوړیږي او د برینه نازلېږي وحی جوړیږي کوم رائے چې حضرت عمر پیش کړي هغه رائے الله تم خوخی هغه مطلب دی وحی جوړي حکم نازلېږي تاسو تموي حضرت عمر چې مسلمان شو صحابه ډیر خوشاله شو بعض روایتو کې دا راځي چې د عمر په مسلمانې دو باندې په اسمان کې خوشاله مناو شوه فرشتو خوشالي مناو کړه فرشتي خوشاله شوه لیکن د دومره فضایلو عمر فی الجنه حضور فرمایي عمر فی الجنه عمر په جنت کې او بل فرمایي نه اے عمر په جنت کې ګرځیدما یو زه تمو قتل یو زنانا او دس کا او چاردا می کاو داغي شات یو لوی عالی شان شاندار محل هو ډیر خسته محل هو ډیر خسته بنگلا وا تپوس مې وکړو چې دا بنگلا د چا ده دا محل د چا ده دا مانای د چا ده نو ما ته ویل شو چې دا خو د عمر ده زړه مې غوښتله چې دند لاړ شم د مانای ته د محل ته دند لاړ شم او دا وګورم لیکن اے عمر استا غیرت په یاد راغې نو بیا دند لا نړم ابو هريره دا روایت بیانوي وې د صحابه په مجمع کې نبی عليه السلام دا خبره وکړه حضرت عمر ناسو دا خبره وکړه حضرت عمر په جړا شو عليك اغار یا رسول الله یا د الله پیغمبر یا د الله حبیب پتا باندې ومنګله غیرت راځي ته زما کور ته ننوځي ته زما کور ته دند کیږي مال به غیرت راځي نبی عليه السلام بچي چا کور ته لاړ نو هغه خلکو به دا ګڼل چې نور او سپوږمۍ دواړه زمون کور ته را دنده شو بیا د خوشحالۍ نه به په کپړو کې نه ځایدو چې یاره د الله پیغمبر زما غریب خانې ته راغلی زما غریب تاسو ته ما قصه بیان کړې ابو بکر رضی الله عنه د کور راووتو ترمذی شریف کې دا واقعه ده د لوګي د لاسه کور کې د خوراک سونه یاره بار چرته لاړ شم که څه میلاو شي د خوراک نو چې کتله نو حضرت عمر راووتو هغه هم د لوګي د لاسه دا د الله د حبیب وزیران دي ښه دا دوړ ډیر اوچت خلق ته ډیر اوچت خلق ته لیکن حالات دا دي چې لوګي پریشان کړو د کور راووتل نو د الله حبیب هم د کور راووتو هغه هم د لوګي د لاسه چې وای کتل یاران می دوړ را روان دي تاسو کو ابو بکر ولی یا رسول الله بس راووتما ما وی چې ستاسو مخته به وګورم مخ مبارک ته به وګورم چین براشي لوګه به مړشي امر ولی راوته یا رسول الله لوګي تنکړه بار راوته لما نبی علیہ السلام ارشاد فرمای زهم وجما زیجو یو صحابی کور ته لاړو صحابی کور ته لاړو نو هغه صحابی کور کې نو کور والے ونو مرحبا ورته وی په خیر علی ورته وی نبی رسول الله تاسو کو خاوند دي شو بس وس پراشي او بور اورول تل ده خوږي او بور اوري یخي تاسو تشریف کړئ وس پراشي نو لګه شباب پس
هغه صحابي تشریف راوړو. نو چې دا نبی علیہ السلام او یاران د نبی علیہ السلام یارانی په خپل کور کې او قتل نو دون خوشاله شو کنه چې ډیر زیات خوشاله شو چې د الله حبیب سره د خپل یارانو نه زما کور ته راغله. تاسو ته خبره دی پوری راغسته چې نبی علیہ السلام به کوم کور ته لاړ هغه به خوشالي دو. منګه سیو ولو ګډیو منګ ته خلک وایي استاد جی راشه د کور ته راشه دعا وکړه د برکت دعا وکړه زموږ دکان ته راشه د برکت دعا وکړه منګ د پاره برکتونه غټول الته منګه غواړي د ولو ګډیو. نو هغه صحابي نبی علیہ السلام په مخ کې کجوري کېخوي او بيزي ورلا لا کړه. دا د لوګي د لاسه بهر حال خبره می تاسو ته دی پوری کړي چې نبی علیہ السلام وي خوب می وکتلو په خوب په جنت کې ګرځیدما نو التمی یو شاهي محل وکتلو نو تپوس میو کو چې دا شاهي محل د چا ده نو راته وی چې دا خود عمر ده زړه می غوښتل چې دند لاړې او دا می وکتلې لیکن ستا غیرت را پیاس شو عمر زکه دند لا نړما. نو حضرت عمر فرمایا علیک اغار یا رسول الله. دوستانو نبی علیہ السلام بچی څه خبره کوله نو دا به ارشاد فرمایلو چې په دې باندې زما د ابوبکر او د عمر ایمان دی په دې باندې زما د ابوبکر او د عمر ایمان دی ابوبکر او عمر ابوبکر او عمر ابوبکر او عمر. یو صحابي فرمایي چې د نبی علیہ السلام د خلینا می دا بار بار با اوریدل ابوبکر او عمر ابوبکر او عمر نو زما ذهن کې رااله چې دا درې واړه به یوځي بس دا به یوځي او دغه شانتی دا نن په روزه کې درې واړه یوځي پراته دي درې واړه یوځي پراته دي. نبی علیہ السلام سره د خپل یارانو روزه کې پروت دی. دون لوی سړی چې نبی علیہ السلام ورله خوشخبری ورکړي دون لوی سړی چې نبی علیہ السلام دغه کور په جنت کې کتلې لیکن حال دا چې د ټاټ کپړې اغوستي او د کېږي په ځمکه باندې ګټه سر تکې دي و د شیدای بالغي ګټه سر تکې دي دای بالغ ته او 24 लाख مربع میل بادشاہ دے 24 लाख مربع میل بادشاہ په ګټه وده کېږي د ټاټ کپړې اغوندي یاره د چا نه نشته د شپې بلا خوف و خطر ګرځي ګشتونه کوي بلا خوف و خطر ګرځي. نن زمونږ یو معمولی غوندي افسر چې رواني نو شانه به پسې سو ګاډي او د مخې نه به پسې سو ګاډي معمولی افسر. یو سړی راغی د بهر ملکونو نه تپوس وکړو چې امیر المؤمنین سره ملاویږم خلکو ورته ویلي داسې بدې طرف تللی دی ورشه وایي ګوره داسې تللی دی نو و چې هغه سړی لاړو نو حضرت عمر د یو ونې لاندې په سوري باندې املا سو ګټه یې سر ته ایښې وه وده و هغه دونه لوی بادشاه دا دی خلک یې د نوم نه یېرېږي هغه دا دی